مامون رشید یو بادشاہ تیر شوی دی د زوی او علی ابن مامون دا دومره با اخلاق با ادب بچیو د چې دته به فصیح اللسان او خسته دومره چې یوسف الزمان به دی ته ویلو چې د دې زمانه د یوسف علیه السلام دی. ټولو خلکو بداوی وی کچرته مامون سیب لاړو وفاتم شو او وی په دې تخ باندې علی ابن مامون کې ناستو نو د دنه بل خسته جان نشین د بل نشي کېده او د دنه خپل بادشاہت څوک نشي سنبالوله. د پلارم ور سره ډیره زیاته مینه وه. د پلار داسې باز یو بچی وي چې هغه بچی خلکو سره ملاویږي نو پلار خوشحالي محسوسوي چې وګوره په دې بچي کې مې څومره اخلاقیات پراته دي، څومره خدمت مې په دې بچي کې پروت دی. زمونږ یو ملګری هغه راته خبره کوله د هغه یو بچی اکسیډنټ کې وفات شوی نو هغه وی زما دې بچي به د دې خلکو دومره خدمت کول او دومره با اخلاقه به ورسره وی کله به چې دا ملمانه راغوي چې هغې به لاړه هغې به راته ټیلیفون وکړو یاره وی ټول بچي دي خو دې بچي ته دې څوک نه رسي. اوس هغه زوی وفات شو وی د دې خلکو سترګو والی دی ځکه وفات شوی دی چې هر چا به وی دومره با اخلاقه دی، دومره نیک دی، دومره ښه بچی دی. نو دا شانتې په بچو کې یو اولاد وي چې د پلار د سینې ته رانږدې وي، یو اولاد هغه دی چې د پلار د امر او د حکم تابع وي، او یو اولاد هغه دی چې د پلار په شکل او د هغه په ړه پوهېږي چې یاره یو کار کوي وي اسې نه وي زما د پلار کماله اجازت هم راکړي بیا هم پړه کې خفه دی زه دا کار نه کوم. نو دا شانتې علی ابن مامون و. کله به چې وزرا راغه خلک به راتله پلار به ورته وی بچی دی خلکو سره کېنه، خلکو ته به وی دا زما بچی دی. د بچي صفات په خپل پلار کول داسې یو پلار، داسې یو عجیبه بچی. نو هغه بچی کله چې څه زمانه تېرېده پلار یو ځل درستخان ته ناست دی روټۍ خوړه د پلار نه بغیر، پلار به د بچي نه بغیر روټۍ نه خوړه. یو ځل ورته پلار وی بچی روټۍ له راشه نوکر یې واستولو، پلار ته وی چې زه خو اوږې نه یم ما خو ډوډۍ خوړلې ده. پلار یې خفه شو وی بچی ته چې نه خورې زم نه خورم، وی که ډوډۍ نه خورې هسې راشه زما دې مخې ته کښېنه چې لږ دې وګورم. نو راغو پلار سره کېناستو، پلار یې روټۍ وخوړه، سړی لاړه. د خپل محل ته لاړو، د دجلې په یو طرف باندې د ځان له یو محل جوړ کړی، ښکلې په پاکو یخو اوبو باندې غسل وکړو، ښایسته د بادشاهت کپړې واچولې او یو طرف ته داسې کېناستو چې څنګه اکثر خلک سیر او تفریح له لاړ شي، چکر له لاړ شي. نو هغه هوټلې داسې جوړې وي چې هغې نه بهر ټول هر څه ښکاري. نو داسې په یو طرف باندې کېناستو په خپل محل کې. اوس دی د خپل محل نه بهر تماشه کوي چې څه روان دي. یو فقیر ملنګ سړی را روان دی، په سره باندې ټوکری ایښې د ښکاری چې هغه دجلې ته راورسېده، چپلې شلېدلې اچولې د سرمنې سپلی وې شلېدلې پیدلې وې او یو غټ ډبل صادر نه جوړه اچولې د هغه هم شلېدلې او معلومېده دا چې د سره بل څه نه بل صادر هم نه. نو د هغه ټوکری د سر نه لاندې کېښوه، هغې کې څه لوښي و، هغه لوښي راواخېسته، هغه لوښي د ځان سره که یو لوښی واغېستو هغې کې اوبه راواغېستې، مالګه پکې واچوله، سړه روټۍ ورسره وه، هغه سړه روټۍ په دې اوبو کې وواله ویې خوړه او الحمدلله د الله شکر یې ادا که، د سر لاندې صادر کې ښوده شو. دی اوس د دې شکل ته ګوري، د حالت ته ګوري چې دی په دې روټۍ باندې شکر ادا کوي د الله. د خو څو نه خوړه، سړه ډوډۍ د هم د دجلې اوبه وې پکې مالګه واچوله وي الحمدلله. نو د لږ ساعت پس خپل پولیسان ولېږل چې دا نوکر ماله راولی. پولیسان یې چې کله بهر ورغه دا کس یې راوستو خو دا کس نه راتله، ډېر زورونه یې پې وکړه. نو چې څنګه یې په زور راوسته نو دی دا آیات وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ویزوی که یو شیز ته ځان له ښه ګڼې نو کیدای شي په هغې کې د رب له طرف نه ښه نه
او که یو شیز ته ځان له ښه ګڼې ابه د الله طرف نه شري پکې او که د الله طرف نه په یو شیز کې شري نو ستا د طرف نه پکې خیري د الله طرف نه یو کار داسې وي چې ستا ناخوښه وي الله طرف نه په هغې کې بیا خیر وي نو یې په زور چې کله بوتلم دا فقیر ملنګ سړی وی هلته کښېناستم وی ما ته وی ته څه کار کوې ما ورته زه خو مزدور کاره یم سحر نه والې تر غرمې پورې مزدوري دیاړي کوم دیوالونه خېجوم د هغې نه پس ته لږه ډوډۍ وخورم او دا څومره خوب مې چې وکړو بس دا خوب کوم او بیا د هغې نه پس ته ټوله شپه زه خدای راضي کوم او ورته دومره لږ خوب وی که په دنیا کې د خوب وکړو نو آخرت کې به خوب نشي کولی خو په دنیا کې ویښ پاتې شه په آخرت کې به خوبونه وکړي نو دی ورته وایي ته یوازې ستا نور څوک نشته او ورته وایي وی مور مې د پخپو معذوره ده او خور مې ده د هغې سترګې کار نه کوي ړنده ده نو وی نه وي چې خور دې ړنده ده مور دې معذوره ده نو تا ځان له ډوډۍ ولې خوړه هغې سره به دې خوړلې وه وی د هغې روژه و هغې له زه ماښام وړم ځکه مې دلته آرام وکړو دی ورته وایي په دې روټۍ باندې دې شکر ادا که تا خو هېڅ هم ونه خوړه نو یو عجیبه خبره ورته کوي ورته وایي باچا سلامت وی په دې مې ځکه شکر ادا که چې بعضې داسې خلک دي چې هغې ته دام نه نصیب کیږي تو خو په خپل محل کې ناستې ځان نه ښکته خلکو ته نه ګورې بعضې داسې خلک شته چې هغې معذوره دي د چا خپې نشته د چا لاسونه نشته د چا سترګې نشته د چا د وجود یو اندام کنډم دی د چا بل کنډم دی وی کم از کم د هغې نه خو ښه یم په دې مې شکر ادا که که نور څه روغ وجود خو مې دی ګرځېدی خوشم نو دا بادشاه په سوچ کې واچولو وی ډېره عجیبه خبره دی راته وکړه یو 15,000 دینار ولا ورکول دته ناغست نو په زور ولا ورکوي کته نال پس بل ځکه به د پکار شي بهر صدقه کا خدا واخلا چې کله زینو بادشاہ ورته وي ماته دعا وکا او ورته وي دعاګانې نیکان صالحان کی ز سو ګناګار سړیم خو زه یو سو نصیحت به درته وکم اولنې نصیحت چې ورته کوي دی ورته وي یو خدا دا کله چې څوک د سفر باندې ځي نو سفر له ډېر تیارې کوي مونږ چرته چکر لځو نو څومره تیارې کوو یاره دا ځان سره پلانې جوړوم دا مې د سفر شو دا مې د حضر شو دا چې هلته ایسار شم دا به کوم ځان سره تر دې پورې چې ځان سره خوشبو واخلو ګومنځه واخلو عطر ځان سره واخلو هر څه سنبال برابر واخلو بعضې داسې شیزونه چې اضافي هم ځان سره یوسو که چرته ضرورت شو چې ما سره خو ایکسټرا کې پروت نو دام ځان سره هر څه یوسو یا یو سړی عمرې سفر لځي څومره د هغې تیاریانې کوي څومره ورځې مخکې د هغې پروسس کوي هغې ته نښتې چې یاره زه دا سفر لځم سفر مې بهترین په سهولت باندې تیر شي نو خلک د دنیا دی وړوکي سفر له دومره لوی تیارې کوي وی بادشاہ سلامت د آخرت سفر ډیر زیات اوږد سفر دی د دنیا سفر له چې کله ته لاړ شي واپس به راشي که پلار دی وي په انتظار به وي چې بچی به مې اوس راشي مور دی وي په انتظار به وي چې بچی به مې اوس راشي که بیبي دی وي بچي دی وي هغې به وایي چې هغه اوس به راشي خو وی د آخرت داسې یو سفر دی چې دلته کله لاړې واپسې نشته خاورو کې ډېر داسې خلک پراته دي چې په دې سفر باندې تللی دی هغې چرته واپس نه دي راغلی وی د دې سفر تیاری شروع کا نو د بادشاه زړه په تیز تیز درزار باندې شه او دا خو ډېر عجیبه نصیحت یې راته وکړو بیا ورته وی وی بادشاه وی یو دعا به هم درته وکم وی الله وی دې بادشاه نه اله ته مرګ ورکي چې ته ترې نه راځي او الله وی ته چې د نه راضي شي نو وی داسې راضي شه چې خپل محبت د ده پړه کې واچو د دنیا محبت د ده رونه وکاږي نو دې بادشاه چې کله دا خبرې واورېدې نو د بادشاه دا زړه په درزاري شو خپل خادمینو ته وایي رستخان ولګوي فقیرانو ته هم بې راشه فقیران هم راغه ملنګان هم راځي خوراک څښاک وشو
بادشاہ د خپل رعایی کې ټول کسان یو کته هغه سره خبره اترې وکي یو مکتبې ته ننوته کتابخانې ته ننوته چې په هغه کې ډېر شي کتابونه پراته هغه کتابونه چې کله ګوري نو خپل مکتب والا ته وی ویروي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واقعه راته بیان کا او ورته وی یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم د خپل وخت خلیفہ او بادشاہ یو عمر صاحب یو ځل اوبو غوښتي چې یخي اوبو ولا راغی عمر صاحب په جلاش ورته وی حضرت ولی جاړي خادم ورته وی ویره دا نعمت الله را کړی دی د دې تپوس برانه کوي او زمان د پیغمبر په زمانه کې دا شوبم نوي وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دومره وجړل چې پاغوبو کې دو قصاص کې لاړ او پاغه باندې شکر ادا کو وی چې کله شکر ادا کینو بیا د الله د دې تپوس نه کوي وی بل کتاب را واخلا بل کتاب چرالی وی د عمر بن عبد العزيز رحمه الله وی دا غي واقعات بیان کا وی دا واقعات سوانه کې خدا دی وی کله چې د بادشاہ نو وی خلیفہ نو وی ډیر زیات مالدار یو جوړه سحر یو ماخام هغه جوړې بیا نه چي یو ځل ورته یو کس وی ورته وی چې دومره اسراف مکوا او ورته وی یره وی کو عمر کې مشر نو اوس به مې در نصر کټ کړي وي خو بیا یو ځل دا خلافت وخت د جمعې ورځ د عمر بن عبد العزيز رحمه الله نا وخت راوځي کله چې نا وخت راوته رعایت تپوس کی حضرت خیر خو په وجود باندې دی په دې یخنه کې لمدې کپڑے وی یره وی زما په کور کې نورې کپڑے نه وي وی دک یو جوړه میوا او ما وی د جمعې ورځ دا هغه کپڑے می او وینځل خدمات د جمعې د مونږ زره او هغه او چې نشو لمدې می واچولې راوته یو ځل کور کې ناس ته لور ته وی او بر اوړه دو درې आवाज ورکړي چې کله بیبي راځي وی ولې زما د لور نافرمانه شوی دا وینه نافرمانه نه دا وستا د لور په کور کې هم دک یو جوړه دا او په هغه کې داسې ځکه پیوند راغلی چې نشي راوتی وی ځان لاغه په کپړو کې پیوند د چولو کپڑے ګټلې بیا وی د علي ابن مسبب رحمه الله واقعات وای علي ابن مسبب رحمه الله کتاب چې کله راخلی نوی دی د علم دومره شوکینو دومره د علم طلبګار وی ټول روز به په خله کې د کجوري یو ګټ کې اچولو هغه به چوپلو ولی به چوپلو ځکه وی چې ماته د اودسماتي ضرورت را نشي وی اسی نوی د اودسماتي په وخت کې مانس وخت ځای شي چې هغه وخت علم لور نه کړ دا عشق هغه دا عشق د علم خو دومره وخرو چې بیا پزان نه پویګو او چې څومره زیات خوراک کې دومره به خوب زیات کې دومره به در نه منځونه زی دومره به د عبادت نه غافلای زیات خوراک چې کې معده دې ډکه شي شیطان دل نورم لارې کولوږي امام یوسف رحمه الله بارک راضی وی اوزل بچي وفات شه کله چې بچي وفات کیږي امام یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی نو کوړه سوال جواب استي ورته وی زه خو د بچی جنازې ل نشم راتلې چاته وای چې جنازې وکي وی کزراغم وی مانا د استاد محترم درزي وی اسنا غداسه مسائل بیان کی چې په ژوند کې ماته بیا څوک داسې بیان نکي د خپل بچی مرګ پری دی او د استاد په درس کې ناشته زمون کور ته دیندار سي د میډیا په واسطه باندې را رسي او اساتذه علما کرام په مساجدو کې مدارسو کې په مړو کې ژوندو کې ارزه کې مونږ ته تقاریر کوي او زه غفلت کې پروت یم روز راځي د دې تپوس بکیږي چې کم وخت مو ضایع کړی دی د دې وخت تپوس بکیږي یوازې داسې خو نه ده چې بس شپې سبا کوا وی مرګ ته نږدې کېږه مرګ ته نږدې کېږي خو څه تیاری دی کړی ده لږ د زړه نه خو سوچ وکړه څومره خلک تللی دي څوک دوباره راغلی دي دې دنیا ته څومره خلک تللی دي هغې ځان سره سوړي دي که دنیا نه څوک لاړه د هغه خفګان په چا راځي په هېڅ چا باندې نه راځي
دا مخامخ دا قبرستان دی هغه طرف ته د دنیا خلک پکې پراته دي بچو له سکړې دي پایش او عیاش او عشرت کې پراته دي تر دې پورې چې کله په باران کې داغي قبرونه پروزي بیا هم بچو ته یاد نه د دې لپاره ارسکه نو د علي ابن مامون چې کله دا کتابونه وکړه یو عجیب کیفیت پیراغه خادم ته وی سفر لازم خو دا سه سفر لازم چې ما پسې بسوک ناراضي یو خادم ځان سره بهر او استقبال د بادشاہت جوړه غلا ورکا هغه ته وی دا ملنګي جوړه دی مالره پکشته کې سور شو د جلې نه وړې ده یو خار ته لاړه په هغه ځای کې مزدوري کوي مزدوري شروع کا ګوره یو نیازبین بچی چې کله په محلونو کې عادت شوی یا چاته مزدوریانه کولې شي مزدوري شروع کډیاړي کوي په دیاړه کې نخته ده تر دې حد پوري چې هغه ته مرض ولګیدا بیمار شه مرګ حالت پر راځي پلار لیونه دې چې داسې خپل بچي دومره با اخلاق فصیح اللسان بچي به چرته وي ټول رعایت ور پسې کوي خو بچي کیفیت بدل کړي دي شکل بدل کړي دي خلکو وي د بادشاہ په شکل کې بوي هغه د ملنګ په شکل کې دي هغه د فقیر په شکل کې دي رب ته د دنیا محبت دړنو کاغله خپل محبت ورته ډکیا چولې دي نو هغه د دنیا رعایت پر خو بادشاہت پرېخه کله چې دا حالت راځي نو د مرګ په حالت کې د مسجد یو کم خادم هغه ته وي چې راشه دی خو زه خمرم چې مرشم زمانه پسته دا یو د بادشاہت یو انګوټي و ویدا به داس یو بادشاہ دی غلب ورکی یو خط ورته ولي کله ویدا به پلان لور کی چې پلان می هغه خط کولو کی وخت یې دا خادم وې زب سنگ رسم کو بیام چې کله غي په دروازه کې وکړه چې د سره د بادشاہ د زوی انګوټي دا نو غي د نظر بادشاہ له بده ویدا ساړې چرته دی او ورته بادشاہ سلامت د انګوټي راکړو دا په پلاني ځای کې وفات شوه دی چې کله خط کولو کو په خط کې لیکلو ان ربک لبالمرصاد چې الله تبارک وتعالى تاسو ته په یو تاقچه کې ناشته چې مونږ ورته مورچا وایو کله چې یو انسان په لار باندې تیریږي ناکاره شي مورچا راشي یو سړی کې کله غلاوي نو دا غینه نشي وته تر دې پوری کا غلام نوي نوړکی اسیو یرا پرتای اسینه دا کسان میثار کی پولیس والا میثار کی آرمی والا میثار کی داس سوالات رانو کی چې داغه جوابات ما سره نه اسینه گرفتار نشم د انسان پړ کی دا یرا پرتای ورته وی پلارا وی الله راضی کی الله تبارک وتعالى مونږ ته په مورچه کې ناشته په مرصاد کې ناشته او هغه مورچه ابتدا نه چې شروع کیږي هغه د مرګ ده که اعمال دې صحیح کړي د مرګ په وخت کې به الله تبارک وتعالى تاسو سره د رحم معاملې وکړي کاغه نه د دې نه پس ټولو کې سخته مرحله چې راځي هغه د قبر ده او د قبر مرحله خدا سي چې بالکل نفسي ده دا سي هغه ورته په خط کې یو بل عجیب خبره لیکي وي د دنیا تیار څه شي ده د دنیا تیار کلهګه شانتي وي بیا هم سړی خو خپل لاس ته پکې لګ ډیر وګوري وي دا سي چې سړی پکې خپل اندام هم نه پیژني چې دا ملاس ته او کدا مې خپل ځکه چې په منونو خورې در باندې انبار شي کانی در باندې کیدي تر دې پوري چې کانو کې هغه سوریم بلکې خټیم په ورواچی دا سیده چې دا سړی بالکل دنه گرفت شي بیا وسکه الله په یو تاقچه کې ناس یو کپدی تاقچه کې الله راونی وي بیا د خلاصې دل نشتا خو یې کپدی مورچا او پدی تاقچه باندې پلار وړي دي نو بیا د الله د یو سره درته د جنت غوړي بیا مزه کا ان ربک لبالمرصاد نو هغه یو دا عجیب خبره چې رب راضی کی د دنیا محبت دړنو کاږي یو شیز بادا سی وی چې په دنیا کې به ته ناخوخه الله وستا پدې کې خیر دې دا کار بتا د پاره د خیر کیږي او یو شیز به ته اشتیاق بدی چې دا کار زو حکم او کار باندې کیږي الله وی بنده ته په خپل خیر نه پويږي تعالی ز خیر در کوم دا شر دې نو رب راضی کی په هر حالت کې بادشاہان ور سپری خري دا سه خلق چې هغه وی دنیا زمونږ د وجنه آباد د شو لاړ کیسه ختمه چې ژوند ختم شي سترګې بن شي کیسه هم واره شي دا دنیا چانه د پورا کړي یو شاعر ډېر عجیب اشعار وی تزود عن الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر
وکم من سقیم عاش حینا من الدهر وکم من صحیح مات من غیر علت وکم من عروس زینوها لزوجها. وی د دنیا زندگی د څومره زیاته شي، وی تا ته پته نه لګي چې څومره به زیاتېږي، یو ورځ به دا ختمېږي. څومره داسې خلک دي ته وایې سبا به مري بل سبا به مري، رب وله دومره عمر ورکړي چې د سوچ نمبره. او بعضې خلک به وي روغ را مټ به وي، وي سم دم دی مړه ماسخوتن به اطلاع راشي سړي باندې خو اکسیډنټ شو، یاره هغه باندې خو هاټ اټیک راغه څه بل چل پیو شو. او وکم من عروس زینوها لزوجها، څومره زلمي ناست دي او هغه زلمي چې هغې ته ښځې انتظار کوي چې یاره ناویانې ورته تیارې ناستې دي، د ډولۍ په ځای باندې د هغه کفن راشي، جنازه راشي. او څومره ماشومان چې خلک وایي یاره عمر به لوی شي، د بچي نه به مې دا شی جوړېږي، بچی به مې عالم شي، قاري به مې شي، هغه بچي نه الله روح والي. ولو عاش الفا و الفین، که یو سړی 1000 نه 2000 کاله ژوند تېر کړي، د هغې نه پس ته دې سړي له مرګ راتګ دی، په دنیا مړښته نشته. الله دې موږ نه راضي شي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.